څوک غوا اخلي یا میخ اخلي، نو هغه عکس ته وایي چې چا نه اخلي چې دا غوا یا میخه څومره شیدې کوي، هغه ورته وایي چې 4 کیلو شیدو کوي یا 5 کیلو شیدو کوي. او دا اخیستونکی ورته وایي چې ګوره زه تا نه په دې شرط دا اخلم چې دا به 4 کیلو شیدې کوي یا 5 کیلو شیدې به کوي، دوی سودا وکړي. نو دا سودا ونه شوه، دا بیه فاسده شوه. اوس دې غوا نه د شیدو لیشل اخیستونکي دپاره استعمالول دا جایز نه دي، دا بیه به ختموي، سر دوباره به نوي بیه کوي. ځکه په دې کې شرط لګول چې په دې شرط زه تا نه دا غوا اخلم یا میخ اخلم چې دا به 3 یا 4 کیلو شیدې کوي. اکثر مونږ دغه شان بیې کوو، منډۍ ته لاړ شي دغه شان بیې کېږي او که نه کېږي. دا ټولې بیې فاسدې دي، څوک خبر هم نه دي، نه څوک ځان خبروي، دا څه عذر هم نه دی. تاسو کلي کې ملا شته، هغې نه پوښتنه وکړه چې د اخیستلو د خرڅولو څه مسایل دي، دا ماته وښیه. مونږ نه خبر یو دغو مسایلو نه. نو کله چې غوا یا میخ اخلي نو داسې به نه وایي چې تا نه زه دا اخلم په دې شرط باندې چې 3 یا 4 کیلو شیدې کوي، او خرڅوونکی به دا هم نه وایي ورته چې بالکل دا 3 یا 4 کیلو شیدې کوي، بلکې ورته به ووایي چې یاره شیدې ډېرې کوي، شیدې ډېرې کوي. نو بیا بیه صحیح دی. په بیه کې به داسې شرط نه لګوي چې هغې سره بیه خرابېږي، بیه فاسد کېږي.